یو کس تپوس کوي چې د عمرې په احکامو کې مدینه منورې ته د تګ څه حکم دی؟ دا فرض دی، واجب دی که سنت دی؟ نو دا صرف د عمرې دپاره دا سوال نه دی، دا حج کې هم دغسې دی. حج مکه مکرمه کې پوره کیږي، مدینه منورې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زیارت لپاره ځي. بعض روایاتو کې راغلي دي او دا روایات د امت په تعامل سره دا مضبوط دي، سند په لحاظ سره نه، لیکن د امت د تعامل په وجه سره چې کله به د حج نه زمونږ اکابر فارغ شو نو بیا به مدینه منورې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې ته تلل. نو دا د حج او د عمرې رکن نه دی، لیکن حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ډېره غټه بې وفایي ده چې یو سړی دلته راشي او زما زیارت ونه کړي. دا څومره لوی محسن صحابه بتلل، تابعین بتلل، هر یو کس بتلو. حضرت معاویه رضی الله عنه صحابي دی، بادشاہ دی، حج یې وکړو او د حج نه پس مدینه منورې ته لاړو او مدینه منوره کې چونکې بادشاہ په منبر باندې ناست دی او د خلکو اصلاح کوي، داسې خبرې وکړي اصلاحي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت ته د وخت سره روزه مبارکه ته د اکابرین تلي، نو هغه روایات هغې ته تقویت رسېده چې تعامل د تواتر یو قسم تعامل هم دی، قطعیات او یقینیات هم دې سره ثابتي.